الله ما شاء الله آيات حق من الرحمن محدثة آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم قرت بها عين قاريها فقلت له قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. جزاكم الله خيرا. دار متعلم فخر الإسلام بن مختار خان مدرسہ دارالعلوم تحسین القرآن ورشنڈ اوزا تقریر پر دعوت خطاب کو متعلم انور شاہ بن نوران شاہ مدرسہ دارالعلوم الصفہ عیسب خماری چغیر راشی مشتاق کو مخی اخبر خیرات و اظہاروں کی متعلم انور شاہ بن نوران شاہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما اساتذه کرامو او طلباء کرامو نور د کلی درنو ملمنو او مشرانو کشرانو زه تاسو ته خپل طرف نه هرکلی وایم چونکې ما ته دا مناسبه نه ده چې زه ستاسو په مخ کې خبره وکړم ویل چې دلته ډېر هغه قابل استادان موجود دي خو لیکن دلته نن هغه تقریري مقابله منعقد شوې ده چې دلته که موږ حصه واخلو سبا چې معاشرې ته وځو نو هلته کې موږ چې بیان کوو هلته کې موږ ته رکاوټ نه وي موږ به ګبرویږو نه. زما عزتمندو ما بیان دا فضیلت دی جهاد باندې زما عزتمندو کوم آیات د قرآن والا ما چې تاسو په مخ کې تلاوت کړو الله تعالی پاک کې فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. الله تعالی چې کوم خلق دی الله تعالی د ما په لارې کې مړه شي هغه شهیدان شي هغه ته تاسو مړه ما وایي بلکې هغه ژوندي دي خو تاسو ته پاته نه لګي. زما عزتمندو د مجاهد والا الله تعالی ډېر لوی فضیلت بیان کړی ویل چې قرآن کې بل ځای ته چې لاړ شي هلته کې د مجاهد په اصولو باندې الله تعالی قسم خوري چې والعادیات طبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. زما عزتمندو دلته نه د مجاهد والا فضیلت پاته لاګي او نبي پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم ده ابو هريره رضی الله تعالی عنه نقل کوي چې یو کس ته شب قدر شپه ده او حجر اسود ته مخامخ لاړ ده او ټوله شپه عبادت کې تېره کړه او مجاهد ده صرف د الله تعالی په لاره کې تیره وکړه د مجاهد چې را دا تر افضل ده. زما عزتمندو نبي علیه صلات وسلام بل ځای فرمایي چې د الله تعالی په لاره کې د مجاهدینو په صف کې ودرېدل د دنیا او د دنیا مافیا نه بهتر ده. زما عزتمندو کله چې مسلمانو کې جهاد جذبه وي نو دین به محفوظ وي کله چې مسلمانو کې د جهاد جذبه نه وي نو کله به دا دین محفوظ نه وي کله چې
علما فرمایي چې څرنګه دي د دین چې را پښتو کارونو سره محبت دي دغسې د دین سختو کارونو سره محبت نه وي نو ته کامل مسلمان نشي کېدای. ولې نن خلک د الله تعالی په لاره کې جهاد ته نه وځي. ولې نه وځي؟ هلته یې چې مرګ ده او دلته یې الله تعالی خپله فرمایي چې کوم د ما په لاره کې شهیدان شي هغه مړه نه دي بلکې هغه ژوندي دي. او بل ځای کې الله تعالی فرمایي هغه د ما په لیر ژوندي دي او هغه ته رزق میلاویږي. او بل ځای نبي اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث فرمایي چې هغه د شنو مرغانو جګړو کې د هغو روحونه چې ده هغه ګرځي او هغه چې کوم ځای کې څه شی غواړي نو هلته کې هغه خوراکۍ ته میلاویږي. علي رضی الله تعالی عنه فرمایي دا حدیث چونکې ستر ده خو زه یې تاسو ته مختصر کوم ځکه چې وا ډېره کمي ده چې کله مجاهد د خپل کور نه وځي دیوالونه ورپسې ژاړي کور یې پسې ژاړي او الله تعالی د ده له ټول ګناهونه معاف کوي. څرنګه یې معاف کوي لکه منګور چې څرنګه د خپلې چمړې نه وځي خپله چمړه په هود کې پرېږدي داسې د مجاهد له ټول ګناهونه معاف کېږي. او بیا بل ځای کې ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د جهاد په جهاد کې چند منټ تېرول د 50 حجونو نه زیات ثواب لري. زما عزتمندو دا نه لوی افضلترین عمل او زما کله چې مجاهد ناروغ خلي تاریخ لیکي مولانا مسعود اظهر صاحب فرمایل چې د ناروغ څوک خلي نو چې کله دا د میدان کرزر ته ځي هلته زخمي شي ولګي نو دلته داسې د ګولۍ په سینې باندې خوند ورکوي لکه اوړي کې د سخته ګرمي د سړي ته یخ اوبه څومره خوند ورکوي دا نن د سړي ته د مجاهد ته د ګولۍ زیاته خوند ورکوي. او چې کله لاګي اسرائیل علیه السلام یې ته رواني اسرائیل الله تعالی ته بیا د خپل قدرت باوجود ته پوښتنه کوي چې اسرائیل ته چې ته روانې ته یې زه د مجاهد نه روح بس کړه. الله تعالی ته وفرمایي چې اسرائیل واپس شه دا د چا په لاره کې راوتی دا د ما په لاره کې راوتی او دغه به زه روح بس کړم او چا نه چې الله تعالی روح بس کوي هغه به څومره خوند وي زما عزتمندو. نن ولې موږ د الله تعالی په لاره کې جهاد ته نه وځو هلته کې هغه یهودیان هغه انګریزان مسلمانانو سره څه کوي یو بوډا سپرن کیسه به یې نه وي چې ما کور ته هغه یهودیان انګریزان رالو ما ولسوانه بچی وه او هغه ما کور ته چې څټې مړه ننوتو او ما باندې سترګې وتړلې او ما ته یې وفرمایلو چې ته به ګورې ما لور مې خد جامې وایستې راته وفرمایلو چې ته به ګورې زه به تا لور سره زنا کوم او تا زه په دې مجبوره کړم چې ته به ګورې زه به تا لور سره زنا کوم. زما عزتمندو مسلمانان خو هغه وو چې چا به د تور سر عزت ته وکتلو هغو به په خپل سرونه قربانولو. نن هغه مسلمانان څه شو چې نن د یوې پښتنو خور عزت پوښتنه نشي کولی. زما عزتمندو او خپله دا حدیث بیانوو چې مسلمان چې ده دا د ټول یوه بدن په شانتې ده چې سترګې ته تکلیف وي ټول بدن ته ارام نه ارڅي او هلته هغه افغانیانو ته هغه د موږ او تاسو نور مسلمانان چې دي هغو ته تکلیف ته انګریزان په مسلط دي هغلته کې د سبې ولادې یې هم کړې د شرابو اډې یې هم کړې او دلته نن مجاهد کې جذبه نه رسي. دا ولې موږ او تاسو دې په خپل ایمان وډر شو چې موږ او تاسو په خپل مسلمان ورور باندې زړه نه خوږېږي. زما عزتمندو جهاد ته چې تلل څرنګې ثواب لري بل ځای کې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغسې چې جهاد نه راځي دغسې افضل ثواب لري. زما عزتمندو دا نه چې ته وایې زه جهاد ته لاړم زه ورپسې کوم بیا ماته ثواب نشته. زما عزتمندو که د الله تعالی په لاره کې لاړې شهید شوې بیا هم کامیاب او که رالې حاضر شوې بیا هم کامیاب. زما عزتمندو نبي علیه صلات وسلام حدیث ته چې څوک یو مسلمان صرف د الله تعالی په لاره کې د اوښې نه چې شیدې رالې شي د مدرسه د حاضر شو هغه دپاره جنت چې دا واجب شو. او یو ساعت د الله تعالی په لاره کې تېرول یوه ریز تېرول د 60 سال قبول عبادت نه زیات ثواب لري. چونکې وخت کم ده زړه مې ډېر څه غواړي چې درته ووایم ځکه چې زړه مې ډېر باندې سېږي. نن چې هلته چېرته کټمتوب وي موږ او تاسو وګورو خلک نه ځایږي او چېرته چې د الله او د الله رسول پروګرام وي د طلبای کرامو پروګرام وي هلته خلک نه ځایږي. ولې نه ځایږي؟ موږ دې په خپل ایمان وډر شو چې دا ما کې د ایمان کمزوري ده. زما عزتمندو جمعیت طلباء اسلام
مجاهد خبره کوله چې څنګه افغانستان کې یو مجاهد خلک نن سبا یې چې افغانستان کې جهاد نشته څوک یې چې نشته جهاد چې دار سړي باندې چې راشي افغانستان کې جهاد وکړي زما عزتمند یو طالب راته خبره فرمایله چې مجاهد ته الله تعالی په دې دنیا باندې خپل جنت ولا هوري شي هغه فرمایي چې یو طالب روانو په انګریز باندې فدایي حمله کوله نو هغه موټر کې روانو بل مجاهد لاس یې کړو چې مدرسه هم ډېر سره ځه هغه یې ماسته ځان سره کېنولو او دی روان یې خپله کېکپ لګوي او د اولاد صاحب چې کوم سیټ کې کېنولو ته یې دا راته وفرمایه چې د مخته سیټ کې خالي ده او زه دې وروسته کېنوله هغه یې ته فرمایي قسم مې دې په رب العالمین دکې راسره د جنت خوره ناسته ده اخري شعر چې د جنت هورې مو دیدن پسې سنګر ته راځي د جنت هورې مو دیدن پسې سنګر ته راځي دا نه خلک دي زمونږ په قدر نه پوهېږي والسلام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مجاہدین افغانستان مجاہدین افغانستان نعرہ تکبیر خلاص میں گرزاؤ گریوان طرح ہی پورے نہ بنداؤ خلاص بگرزاؤ گریوان طرح ہی پورے نہ بنداؤ تر سوچے پر ہر در شہادت پری لگی در نبی شوگیرے سترگی مونگ دا خوب قرآن جو نہ تو رہو شوگیرے سترگی مونگ دا خوب قرآن جو نہ تو رہو تر سوچے سہر دا ازدائی رخا در نبی جزاکم اللہ خیر دا متعلم انور شاہ صاحب چی مشتاسو بمخی بہترین انداز سرا دی جہاد موضوع بنی خبر خیرات و اظہار وکرو اوزو تقریبی پرھالی دقی مدرسی طالب علم نوید احمد سے بولا نما پیش پہنچے غاراشی خبر خیرات و اظہار وکی متعلم نوید احمد سے مدرسہ دارالعلوم تحسین القرآن ورشنڈ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شریف پڑھے ہر طرف ترگی تیناتی روشنی ہر طرف ترگی تیناتی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو سب کو ملی روشنی اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعریف ہے اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے روشنی 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 خلقت اولین خاتم المرسلین خلقت اولین خاتم المرسلین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی کرن آخری روشنی ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے آدمی کو ملی علم کی روشنی محترم اساتذہ کرام اور میرے گلشن انور غیور ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میری تقریر کا موضوع ہے مقام علم سامعین محترم علم اسلام کی بنیاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو اسلام کا ستون قرار دیا ہے یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے انسان نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا اور اس پر حقائق و معارف کے ذماریہ ہوئے چنانچہ پہلے وہی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے وہ بھی علم
کی متعلق تھی. ارشاد خداوندی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو خون کی پیٹ سے بنایا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم, اور انسان کو وہ بات سکھائے جن کا اس کو علم نہ تھا. سامعین محترم, اسلام نے پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے افراد کے درمیان خود فاصل گنجی ہے. اسلام علم رکھنے والے افراد کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور العالم کو درجات کو بلند کرتا ہے. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہو بالا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے